الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم سنگر خانه ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به ګرانو کتونکو دغه د پښتنو چې کوم عدالت لګیدلې دی په خیبر کې نو نن د هغه دریم ورځ د 14 اکتوبر دی او دا وخت د باجوړ په کیمپ کې موجود ما سره د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرونکو مولانا خانزیب صاحب ناسته د غوینه اورو چې غوی د دین نړۍ غونډه په حواله سره دا غونډه به پښتنو ته څومره وده ورکي په دغه حواله سره ته خبرې کوم مولانا صاحب درته وایي چې دا کومه غونډه ده د باجوړ خاورې دي ته یقینا په خپل باندې خپل ویني اتیا کړې شهادت ورکورلا نو څه فکر لري چې دا غونډه به د پښتنو لپاره څومره فائدمن ثابت شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته فائدمن غونډه ده، ګټوره غونډه ده. د دې جرګې کېدل او د دې پښتنو مشرانو ځوانانو را غونډېدل د دې جرګې کامیابی ده. ځکه خو د دې جرګې د جوړېدو نه وړاندې چې کوم دی ډېر خنډونه په دې کې جوړول کېدل او هغه خلک هغه قوتونه چې هغوی ظلمونه کړي په دې خاوره باندې د هغوی د پالسو په نتیجه کې دا خاوره سوې ده، دا قام وژل شوی دی. نو زما په خیال باندې د دې جرګې دا کامیابېدل، دا را غونډېدل دا کامیابي ده. خبرې روانې دي په جرګه کې، مشران خپل خپل رایګانې فکرونه شریکوي او کم چې په دې خاوره شریک اجتماعي مسایل دي، مسایل دومره زیات دي په دې خاوره. زما په خیال باندې که د یو ضلع د مسلو نه موږ ځان خبر کړو نو د ټول پاکستان عمره مسایل په یو ضلع کې په دې 20 کاله کې موږ ته جوړ کړل شوي دي. او بیا هم کوشش روان دی چې د باجوړ نه تر وزیرستان او تر د جنوبي پښتونخوا پورې زمون چې کوم اجتماعي شریک مسایل دي چې د هغې نه د قام ته تکلیف دی د بدامنۍ په شکل کې زمونږ د وسایلو چورتالان روان دی، تجارت لارې د دې قام چې کوم دی د سنټرل ایشیا د افغانستان سره تړل شوي دي او دلته کې غریبي او بیروزګاري چې کوم ده دا جوړه شوې ده، زمونږ ځوانان نور وطنونو له مزدورو له روان دي. نو دا د قام مسایل دي په دې خاوره باندې، د هغې دپاره دا ولسونه غواړي چې حل روباسي او د هغه چا نه غوښتنه وکړي، هغه چا ته ګوته ونیسي چې د چا د غلطو د ناکامو پالیسیانو په نتیجه کې په دې وطن کې اور بل کړل شوی دی. موږ دا غوښتنه کوو، پرون هم په دغه جرګه کې ډېر مثبت تجاویز او رایګانې مخې ته رالي چې جرګې خو شوي دي د پښتنو په خاوره په تاریخ کې وخت په وخت باندې په نږدې وخت کې شوي دي. نو دا هم لومړی او اخري جرګه نه ده، انشاءالله تر څو پورې چې د دې قام مسایل حل شوي نه دا جرګې به رواني. راغونډېدل د پښتنو دا کامیابی ده. مسایل ډېر جوړ دي، مسایل ډېر ستر شوي دي، ډېر خواره شوي دي. داسې یو دم مسایلو ته غوټه او پرانستل تړل نه کېږي. خو د دې جرګې یا د داسې جرګو د اعلامیو د پرېکړه لیکونو په رڼا کې موږ ډاډی انشاءالله ولس دې مایوسه کېږي نه، ډاډه دې اوسېږي چې دا پښتانه بیدارېدل، دا پښتانه رایو کېدل، زموږ په دې خاوره امن به هم راځي، زموږ په دې خاوره به خوشحالي هم راځي، دا پښتانه به په خپل وطن کې څوک نه وژني. خو د قام بیدارۍ دا ډېر ضروري دی او دا د جرګو تسلسل به انشاءالله روان وي. مولانا صاحب پښتنه خاوره همیشه د جنگ او د یلغار مخامخ پاتې شوې ده، د دهشتګردۍ مخامخ پاتې شوې ده. باجوړ په خصوصي توګه باندې دغه بیا ډېرې قربانۍ ورکړي دي، میسنګ پرسنز دي. نو ستاسو د 2008 نه د 2013 پورې په صوبه کې هم حکومت پاتې شوی دی، اوس هم ستاسو عوامي چې کوم مرکزي چیرمین دی صدر دی ایمل ولی خان هغه سینیټر هم دی. د دغه میسنګ پرسنز لپاره ستاسو څه پیغام دی؟ دغه خلک دلته کې د نن راغلي دي، د دې مطلب دا دی چې کم لوکل د ANP یا چې کم لوکل سیاسي قیادتونه دي هغه فیل شوي دي، ځکه دا خلک په دې مجبور شو چې د دومره لرې نه هغوی د خپل چې کم میسنګ پرسن دي، د چا پلاران دي، د چا وروڼه دي، د چا نور داسې نږدې رشته دار دي، هغوی تصویرونه یې بهر دې ځای کې نیولي دي. څه پیغام هم دی؟ سینیټر صاحب ته هم څه پیغام دی چې دا مسله په سینیټ کې هایلایټ شي، هایلایټ نه شي؟ څه پیغام دغې حوالې سره؟ داسې ده چې مسایل خو د ډېر وخت نه دي. عوامي نېشنل پارټي چې څومره زموږ وس دی وخت په وخت په هغې غږونه هم شوي دي. کوم لا درکه خلک چې دی باقاعده په دې احتجاجونه موږ کړي، د دوی د ډیټا د راغونډولو دپاره هڅې شوي. باچا خان مرکز کې 2 کاله وړاندې قامي جرګه و، همدغه شانته کې د آرمي پبلیک سکول او نور چې کوم د لا درکه خلکو نمایندګانو هغه هم هغه غونډې ته راغلي. زما په خیال باندې دلته کې ناکامي چې کومه ده دا د کوم سیاسي ګوند نه ده، دا د ریاست فیلیر راغلی په دې خاوره. ریاست ناکامۍ ته تللی دی، ریاست موجود دی، کردار د ریاست نشته، یا یې نه ادا کوي یا په دې هر څه کې ککړ دی، یا
پکې لاس لري. ځکه موږ دا ګڼو چې دا بدبختی دا بدمرغي چې کومه جوړه ده د دې لپاره یوازې عوامي نشل پارټي د هغې د وس خبره دا نه ده چې دا مثلا ټول سیاسي ګوندونه دې وخت کې موږ وینو چې د پښتنو اقتدار د چا په لاس کې دی. په قامي اسمبلۍ کې د پښتنو په نمایندګۍ څوک ناست دي؟ ایمل ولی خان په سینټ کې د جنوبي پښتونخوا پښتنو په مشرۍ باندې رالی. په قامي اسمبلۍ کې زمونږ یو ممبر په دې وخت کې نشته دی چې هغه زمونږ د قام په مسله باندې غږ پورته کړي. صوبایي اسمبلۍ کې زمونږ نثارباد 2-3 میاشتې کېږي چې راغلی دی او سهار او ماښام چې د هغه وس کېږي د قام په مسله باندې غږ کوي. آیا دا نور 30 خلک چې دلته ناست دي دا پښتانه نه دي؟ 130 خلک دې پښتونخوا اسمبلۍ کې په کار دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه یعنی ووټ د پښتنو نه چې څوک غواړي نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د پښتنو په مسله خبره مو وکړي، دا د قام په مسله باندې خبره مو وکړي. لا درکه خلک موږ غوښتنه دا کوو انشاءالله دا به د نننۍ جرګې د اعلامیې برخه کېږي چې ژوندي انسانان لکه د مړو په شان ورکول دا د انساني جبري جرم وګرځولی شي، دا د انسانیت سره جرم ارتکاب کول دي. د پاکستان آئین دا وایي چې یو سړی څوک ونیسي د ریاست کومه اداره په 40 غنټې کې به عدالت ته وړاندې کېږي. زنانه راغلي، ماشومان راغلي دي، آه او پریادونه دي. 2 غنټې پرون ډاکومنټري په هغې وچلېدله چې لس کاله وشو د مرګ او د ژوند یې د هغې پته نه لګي. پښتانه وایي که وجلي هم موږ ته ووایي چې دغه قبر دی دلته هم وجلی دی. خو دا ناکامي دا بدبختی دا د ریاست د غلطو پالیسو په نتیجه کې جوړې شولې. پښتانه بغاوت نه کوي، پښتنو د ریاست نه انکار نه دی کړی، ریاست پښتانه نه قبلوي، ریاست د پښتنو مسایل نه حل کوي. په دې پنجاب کې څنګه امن راوستی، په دې سند کې څنګه امن راوستی، په دې پنجاب کې څنګه کارخانه جوړه کړي، په دې پنجاب کې څنګه د واګالار کلاو ساتلي، چمن او ناواپاس او د لیټۍ کنډونه او غاښې کنډونې زموږ بند ساتلي دي. یو ریاست دی، رویې 2 دي. موږ دا غوښتنه لرو چې که څوک دا غواړي چې دا ریاست چلو نو پښتانه د دې برخه دي. زمونږ خاوره د دې ریاست پاکستان پښتونخوا په پاکستان نه ده جوړه، پاکستان په پښتونخوا باندې جوړ دی. 1,91,000 مربع کیلومتر جغرافیه د پښتونخوا تر د جنوبي دا د پاکستان برخه ده، یو لویه خاوره برخه. ما پرون په وسایلو خبره کوله د پاکستان چې څومره نیچرل ریسورسز دي نو 55% وسایل دا پښتونخوا وطن ورکوي پاکستان ته. دا د سرو زرو ډکه خاوره ده، شتمنه خاوره ده، مالداره خاوره ده. خو چا رانه غریبه کړې. ولې غریبه کړې؟ ځکه بدامني ده چې بدامني هلته نه تجارت کېږي، هلته نه ژوند کېږي، نه روزګار کېږي، نه تعلیم کېږي، نه اقتصاد جوړېږي. ځکه زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده په دې جرګه کې به دا اعلانېږي چې یو بمي چاودنه نه منو په دې وطن کې، یو پښتون وجل نور نه منو، د یو جومات مدرسې بازار چې کوم دی ورانول او بمبارول نور نه منو، د یو پښتون نه په زور پیسې اخیستل نه منو، یو پښتون لا درکه کول دا نه منو په دې خاوره باندې. دا زموږ قامي مسلې دي او دا هر چاته پیښې دي. نو انشاءالله موږ ډاډی چې د قام دا راغونډېدلي نو په ریاست باندې به زور راوړو، مسایل به حل کوي. که مسایل نه حل کول د دې قام جرګې به ورته بې کېږي، بیا د دې قام خوښه ده چې کومه لارې خوښوله زموږ څخه ده. ډېره مننه مولانا صاحب، خوشحاله اوسئ. دا وخت د دغه پښتنو چې کومه جرګه ده د 11 اکتوبر باندې شروع شوې ده. نن 13 اکتوبر دی او دلته کې ولاړې ما د تاسو دا ګڼ شمېر کسان لیدلی شي، د دوی سره په لاسونو کې د تصویرونه دي. دا هغه خلک دي چې میسنګ پرسنز دي. نو تاسو ته هم د دوی سره اورو چې دوی دغه په حواله سره څه ویل غواړي. دا تصویر چې تا لاس کې نیولې دی نو دا څوک دی، د سره ستاسو رشته ده؟ دا زما په خپله باندې تره دی او دا مې ماما دی. دا چې کوم تصویر دی ماشوم سره دی دا ماما دی، د ده پلار دی دا ماشوم. د ده تقریبا 8 کاله وشو د دې دواړو، د دې ټولو دا کوم تصویران چې د ماشومانو سره په لاس کې دي د دې 8 کاله وشو. دی په 3 ورځو کې دنه اوچت کړي. 2017 کې دی اوچت شوي د پیانډای نه، خپله غریبي به کوله، وړی به چلولې. که څه ګناه پکې خو کلیه مې پانسي کوي، مړې کوي، خو که څه ګناه پکې نه عدالت ته پیش کوي چې هغې موږ کیس وچلو، هغې موږ بندوبست وکړو. او بل د دې د بندوبست دپاره د وسه پورې هېڅ ذریعه نشته دی چې یاره د دې د کور خرچ خوراک څوک وچلوي. چې دوی تللي دي صرف دوی ته کاته د دوی په کور کې تا ما وخت ویلی بل کس ته چې د دوی په کور کې د دې نه مخکې 4 کونډې وي، چې دا لاړه دا 5مه کونډه 4مه کونډه شوه. دا 4مه کونډه شوه. دی مقاري صاحب ته کاته چې دی لاړلې بس دی ټول بېوا شو. بس غریبانان کله یو ورکړی کله بل ورکړی، سوال
چاته څه او چاته څه بس دغه ژوند تېروي په دغه باندې خلک وایي کوشش پسې کوي کوشش پسې څنګه کوي خلک د خپلې خېټې غم وکړي که کوشش پسې وکړي طریقه نه کېږي څنګه طریقه وکړو اوس دې جرګې له راغلي که چېرته دای ذریعه جوړه شي الله دې وکړي منظور پښتون له دې الله بری ورکړي چې او په دې جرګه کې هغه فیصلې وشي چې کوم زمونږ پکې خیر د ټولو پښتنو پکې خیر او دوی پکې رها شي ډېره مننه ماشومه دا دې څه دی پلار او د دغه کال 2019 نه غیب دی دا ستا دا څوک دی دا مې ورور دی او دا زما پلار دی او دا سره چې دا دوه تصویران دي دا زمونږ ګاونډیان دي د دې چې کله پورته شو پینډای نه د دې دومره غریبانه شو چې اوس یې پته نه لګي چې کوم ځای کې دی دا خاندان کله یو د مزدور لاړ چې کله بل ځای ته وړي ماشومان یې دي او هغه هم دغه سوال مې د چا ورکې وي خو لیکن دغه سینار ناست دي دومره څوک یې نه چې موږ د هغې راوستي وي دلته د جرګې له او دې دپاره اواز پورته کړی ماشومه دا ستا لاس کې تصویر دی دا دې څوک دی څه دی پلار او دی هم د 2019 نه غیب دی لوش دا تاسو سره بسم الله الرحمن الرحیم دا زما ورور دی 2 فروری 2013 سره اوچت کړی د محمد ایجنسی سره تعلق لرم تحصیلي کوون سره دا د میشنې فرنټیر کور ریسټوز والا اوچت کړی دی چې د اس پته نه لګي د پاکستان څلور ادارې دي د څلور وانو ادارو ته ما درخواست هم جواب کړی دي کور کمانډر IGFC IG اور डी जी आई سای د هیڅ موږ د معلومات نه راکړي د پسې ما ټرای چلولې په عدالت کې به هم جواب نه راکړي موږ د حکومت درخواست کوو که دا مړي خو ما ته جواب راکړه چې دا مړ دی ډېرې ما ته معلوم کا کمړ نه ستا راوړی د پیرنګي قانون دی ته پیش کا که دغه هم نه کې ستا د مرګ نه که د زیات په حق بس مړي که موږ ته ملاش راکړه موږ راغلي د منظور پښتون جرګې قومي عدالت ته انشاءالله زموږ د دین امید شته چې موږ ته به دا رنګ راوړي د دې نه علاوه خو ما ډېر هر څه کړي هغې موږ ته هېڅ نه دي کړي نو زه انشاءالله زموږ امید شته دی چې دا به موږ ته رنګ راوړي او بیا به هم راځو بیا به هم کوو زموږ د فریاد ځای بل نشته چا ته فریاد وکړو حکومت خو زموږ فریاد نه اوري موږ درخواست کوو حکومت ته دا چې بس دا ظلم نور پرېږده